أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ټولو مخکې زه د خلاصون یونین ته د هغوی مشرانو ته صدر ته چیرمن ته سکرټري ته ټولو کابینې ته سلام کوم او بیا په خصوصیت سره زه د میډیا وروڼو ته هم په خیرالۍ وایم چې دلته هغوی رالو او زموږ د دې وروڼو دا اهم مسله کې دوی کېناستو دا د سوشل میډیا په ذریعه د میډیا د کیمرې په سترګه مطلب دا دی چې هغه صوبایي او مرکزي حکومت ته دا ستونزې وړاندې کړي صدر صاحب ته زموږ دا خواست دی چې کله هم د نن نه بعد بیا دلته خبره کېږي او د ګول ټرانسپورټ په دغه باندې حواله باندې کم از کم دلته به د ډرایور کلنډر خبره نه دلته به د عوامو د قوم ځکه چې دلته که فرض کړه ټرک چا اخیستی دی ټریلا اخیستی دی چا دا هم دلته چا جایداد خرڅ کړی پټۍ خرڅ کړی د چا بچی بار ملک ته تللی دی هغه محنت کړی دی او دلته یې ګټلی دي او کم بچي چې دلته مطلب دی چې نن د ډرایور کلنډر په نوم یادېږي نو کم از کم هغه هم زموږ د دې عوامو نه دي زموږ وروڼه دي زموږ بچي دي واقعي دلته د حکومتونو فرق دا ګیله دی هم کوي دا ټول عوام دا ګیله کوي د حکومتونو چلول چې دی دا د هر چا کار دی او زه به ډېر په افسوس سره دلته خبره وکړم چې دلته نماینده سیاست چې رچا دی چې هغه د دې حلقې سره تعلق ساتي دا ماربل دا لیزونه چې دي دا د دې حلقې سره تعلق ساتي دلته یو نماینده سیاست شته او هغه په حکومت کې هغه په صوبایي حکومت کې وزیر هم دی مشیر هم دی د دې نه هټ کر بیا مطلب دا دی چې هلته نور لیزونه دي دلته د پی ټي آی د قومي اسمبلی ممبر په حیثیت باندې د نمایندګي شته د صوبایي دلته شته نو کم از کم دا معمولي مسله چې ده او د دې حل کول چې کم از کم چې دلته د نماینده ممبر یا د هغه رول پکې وی نه زما په خیال کې دا نوبت به نه راتلو داسې زمونږ وفاقي د دې ملک وزیر اعظم چې دی ایسوپیس خبره چې دوی کوي دلته زه نه پوهېږم چې عمران خان په کوم ایجنډه لاندې دلته راځي او دلته ولایي پاکستان کې د یهودي لابي د امریکې لابي د انډیا لابي یو شی دلته جوړ کړی دی لکه دلته چې د سوشل ډسټنس خبره دوی کوي دلته کې د ته نن پټرولو ته وګوره نه پای کې خلک تک چک ولاړ اول خو یې دې خلاف ورځي وفاقي کې د دې ملک وزیر اعظم کوي دا نن حالات چې دلته جوړ شوی دی ما په دې دا کوي د جماعتونو پورې محدود چېرې په جماعتونه چې دي نو مطلب دا دی چې پای کې سوشل ډسټنس چې دی دا اوله هغه برابر دی بهر هلته خو هغه مذهبه خلک ته وي برابر کړی دی خو که بار دی دا ستا د لاسه وړاندې مطلب دا دی نن تل پټرول پمپ ته تیلو ته وګوره زه پیسې ورکوم په ګران ارزانې نه یم او مطلب دا دی او بل دا د ډېره د شرمنګۍ خبره ده چې تا د پټرول اعلان وکړو ته ارزاني راوسته دې کې د امپلیمنټیشن خبره ده چې ته حکم کوې د ګرانۍ نو د 12 بجو نه د شپې په هغې عمل کېږي او دلته ملۍ 11-12 ورځې وشوې ستا د هغې حکم چې پټرول دې ارزان کړي دي او تر نن وخته پورې مطلب دا دی چې ته په هغې عمل درآمد نشته دا د حکومت کمزوري ده او هایکورټ پرون په دې سټنډ اخیستی هغوی 3 ورځې ټایم ورکړی او وفاقي د پټرولیم وزیر چې دی وفاقي هغې راغوښتی دی انشاءالله دا ته چې مطلب دا دی چې دلته دا شی نه د ډېر چلېدو دی لکه د حالاتو چې ګوري کوم شی هم ووایو اوړه وجاړو که چیني وجاړو که دال وجاړو که د تناره روټۍ وجاړو که تیل وجاړو که بېروزګاري وجاړو کومه خبره او
په دې کې زیاته ګناه چې ده زمونږ دا کشران او نوی جنریشن دی دا د کنټینر هغه جلسې چې په لاهور کې په اسلام آباد کې به کېدې او دلته به د دې کشرانو زموږ بیټ راغستی عمران خان زنده څه ګناه خو زمونږ خدای خبر چې د دې قوم نه دی د ولس نه دا په کوم ګناه کړېږي خو ډېر ګناه چې دا پکې د دې ځوانانو د دې خلکو مطلب دی داسې حکومت یې راوست چې د حکومت په چلېدو نه زه په اخر کې ستاسو د ټولو مشرانو او بیا یونین د مشرانو ټولو شکریه ادا کوم چې هغوی تر اوسه پورې خپل پوره منفذات وکړي او انشاءالله چې سبا که خیر دی موږ د دې حل وباسو په دې کې به نور موږ ځان سره د جرګې مشران لا موږ شریک